بسم الله الرحمن الرحیم. باب فی العقیقہ. باب کې د عقیقې مسائل ذکر کړي. عقیقه دا ویل شي کټ کولو ته. د عقیقې اطلاق په هغه سارویم کېږي چې کوم ساروی د ماشوم په خوشاله کې علالول شي، دا کټ شي علال شي نو. او د عقیقې اطلاق د ماشوم په دی وختو باندې کېږي چې دا وختې خرول شي، دا کټ شي. د دوانو باندې د عقیقې اطلاق کېږي. حکم د عقیقې کې اختلاف دی. اهل ظواهر او یو قول د احمد صاحب د دوی وته واجب وي. ظواهر او احمد صاحب یو قول د وجوب دی، او دویم قول د احمد صاحب او د شافعي صاحب دی چې عقیقه سنت ده. دریم قول د مالک صاحب دی هغه مستحب ده. د احناف په کې درې قول راغلي. عقیقه متعلق د احناف یو قول دی د استحباب، دویم قول دی د اباحت، دریم قول راغلی د کراهت. لیکن د کراهت دا قول کمزور دی. هغه چې د کراهت کم قول راغلی هغه صرف په دې نوم باندې نیوکه شوې ده چې د عمل ته به عقیقه نه وایي، دې ته به نسیکه وایي. د باب اخیری حدیث را روان دی. د احناف راجح قول دا د استحباب دی چې عقیقه دا مستحب ده، څنګه د مالک رحمه الله قول دی. لہذا بیا د الک د پاره چې کم د دوه ګډان دي یا دوه چیلی دي، د جینې د پاره یو. امام مالک رحمه الله فرمایي یو هم کافی دی. تمسک د امام مالک رحمه الله مخکې حدیث باندې را روان دی چې پیغمبر علیه السلام د حسنینو د پاره قربانی کړي د چې کم دی کبشن یو ګډ. نو یو ګډ قربانی کړي دا نو پته لګي یو هم کافی دی. جمهور د الک د پاره دوه وی. څنګه د حسنین متعلق راغلی چې کبشن دی، نو دارنګ عبد الله ابن عباس ابن نقل دی کبشین دوه ګډانې قربانی کړي دي. جمهور په دې تمسک کوي. او کم چې کبشن راغلی دی تعویل کوي. نن چې کم دی دی وخت کې دوه نو یو نن علال کو، بیا چې کم دی پته ولګي د روسته بل بیا را پیدا کونه بیا پس روسته بل علال کړي دی. او یادا چې دا یو ګډ علال شو دا نبی کریم علیه السلام کړي دی، او دا بل پسې دویم حضرت علی کړي دی. خو دوه چې کم دی شول نو جمهور دوی د الک د پاره یو وی د جینې د پاره. حاصل د مسلې دی چې ماشوم پیدا شي، یو قول دا دی چې په اول ورځ بوله نوم ږدي. دویم قول دا دی چې قربانی ولا کوي او نسیکه ولا کوي، نو ورځ باندې با ولا نوم کې دی ولا بسر اخره چې الک وي. د جینې کبل فرض ضرورت نه سر بنه خره، او که جینې وخته داسي وي سر خیرن دی وخته بیکاره دی صفای او د قوت د پر اخره، نو احتمال د جواز شته. خو د الک سر به اخره یو به د سپینو زرو سره اوتلی، د سپین زر به خیراتی کې. او په دغه ورځ بوله عقیقه کې څنګه د اوس مسله زده کړه دیتا عقیقه وي. د دې په ځای باندې ځان خلک چې کم د ګونګړي په خی وي عقیقه مو کړي دا خیرات دی، خو دا عقیقه نه ده. یا څوک چې کم دی روجي په خی دی ګونه پاخه کې عقیقه ده، نو دا عقیقه نه ده خیرات دی. یا دی ګونه پاخه کې هغه د پر تیار په منونو غو خراوله خیرات دی، خو عقیقه نه ده. عقیقه چې کم دی وینه تو یول غواړي. څنګه یو سړی د اختر په قربانۍ کې سل منه غو خراوړي او خیراتونه کوي، د په دې سل منه غو خبانه ده اوزهیه کیږي نه. اوزهیه عبارت ده د اراقه الدم نه. عقیقه د قص شی ده چې وینه به تو یول غواړي. بیا چې وینه توي شي دی باندې عقیقه پوره شوه. بیا مستحب دا چې اډو کې مات نه کې، کم چې اډو کې دی نو دا به بن په بن باندې اوخه جیدا صرف غوروالي مساله ده. دغه سانه او ما او کچا غوخه تقسیمه بهتر ده، او کنه وس پکې غوخه او رجو پکې اچو مو خیراتی کومه لا بهتر ده. څنګه ته اوسیه وکي او بیا په دې غوخه کې رجو په خیر خیراتونه کینو اوسیه خو صرف عراقه الدم سره پوره شوه. د قرګه دا مسله ده. مسائل چې کوم ده د عقیقې دا هو به مسائل ده اوزهی دي. څنګه د اوسیه کې مسله وي آلته مسنه جایز وا، دلته د مسنه مسله ده. آلته چې څنګه د مسنه کم چې کم دی
اضحیه صحیح نه وه دلته عقیقه هم نه ده صحیح اقا شانتې مسایل دي فقها دا ذکر کوي چې څنګه په اضحیه کې ته 2 کسان او 3 کسان په غټ څاروي کې شریکېږي په عقیقه کې هم شریکېدی شي لہذا مسائل هو به هغه شانتې ذکر کوي چې څنګه د اضحیې دي نو فرمایي چې کوم دی پیغمبر علیه السلام فرمایي غلام شاتان مکافئتان چې دا دوانه مساوي وي او د جاریه نه جینې نه بشات وي د مکافئتان معنا کوي مستویتان یو مطلب دا ویلی شي چې دا 2 ګډان مستویتان دا دوانه برابر وي په عمر کې چې څنګه یو 2 کلیس بل 2 کلیس داسې عمر کې یو کچ یو غټ نه چې برابر وي دویمه معنا دا ده چې متساویتان دا دوانه برابر وي معنا په یو ځل باندې ذبح کې بهتر دا ده چې دوانه په یو ځل ذبح کې یو نه بل افتپس نه دا دوانه چې کم دی په یو ځل باندې ذبح کې دریمه معنا کولی شي متساویتان معنا چې دا متساوي وي د هغه ساروي سره چې په کم اضحیه کیږي د اضحیې د قانون برابر وي نو بیا په دې باندې به ته عقیقه کوي جی قال حدثنا مصعب بن قال